نو رسول الله علیه السلام اراده وکړه د حج دپاره اجتماع به مسلمانان به راغونډ شي په دې راغونډېدلو کې دا موږ ته شریعت وایي راغونډېږئ داسې یو اجتماع جوړوئ نن اجتماع ده دلته ته د کوم ځای نه راغلی د هغه ځای نه ته د کوم ځای نه د هغه ځای نه دا د کوم ځای نه زه د کوم ځای نه دا اجتماع د جمعې په ورځ شریعت موږ ته مقرر کړه ولې مسلمانانو به راجمع شي په آخره کې به یو دعا وشي زه به ګناهګار یم زما به نه قبلېږي دا به ګناهګار د ده به قبوله نه شي دا سپین ږیري خو نه دي ګناهګار الله به د دوی دعا قبوله کړي دا ماشومان خو نه دي ګناهګار د دوی دعا به قبوله شي دا اجتماع شو بیا موږ ته شریعت وایي چې نه ورځ کې 15 ځله اجتماع کوئ سهارم په جمع منځو کې راغونډ شي ولې هلکه مانځه کې فلانکې حاجي صاحب نه ښکاري هغه فلانکې ماما نه ښکاري فلانکې کاکا نه ښکاري سهار مانځه کې هم نه و غرمې مانځه کې هم نه و مازدیګر هم نه و په دې اجتماع کې به موږ ته پته ولګي چې زما مسلمان ورور ولې نه راځي تپوس به وکړو چې ناجوړه دی حادثه ورکره راغلې ده څه مصیبت راغلی دی څه غم راغلی دی یا په سفر کې د یو بل د حال احوال نه به خبر شو د جمعې په ورځ اجتماع 15 وخته اجتماع نو بیا یې راته وویل چې په اخترونو کې به غټه اجتماع وکړو مسلمانان د یو بل نه خبر شي روغ رنځور تپوس وشي ملاقات وشي دیدن وشي لیده کاته وشي په دې کې ډېر ښه د دې مدرسو والا کال کې اجتماع جوړه کړي 2 ځلې جوړه کړي 3 ځلې جوړه کړي بانه ولا څه جوړه کړي هلکانو ختمونه کړي دي ترجمه ویلې ده فارغ شلو ولې مسلمانان به راجمع شي راغونډ به شي علما به وویني د عالم مخ ته کتل د عالم دیدن عالم سره ناسته د هغه ملاقات په هغه نظر اچول دا بهترین افضل ترین عبادت او بیا چې ته زده کړې او بیا چې کومه خبره ته یاده کړې او بیا چې الله د عمل توفیق درکړي دا دستاربندي شوله راجمع شي مسلمانانو ته چغې وها څوک نه راغونډي داسې مسلمانان وي چې د زوی ختم وي زوی فارغېږي د لور به ختم وي لور به فارغېږي او دا مسلمان به په دغه ورځ په دکان کې بیا موږ څه وایو یاره زموږ په بچو کې علما پیدا نه شو تا د علماو سره څومره مینه کړې وه مینه خو یوازې روپو ورکولو ته نه وایي مینه خو یوازې عطر راوړلو ته نه وایي مینه یوازې جانماز راوړلو ته نه وایي مینه دې ته وایي چې د هغه درس واوره مینه دې ته وایي چې د هغه بیان واوره مینه دې ته وایي هغه له وخت ورکه مینه دې ته وایي هغه سره کښېنه مینه دې ته وایي د هغه نه خیر خورېږي راغونډې که زده کړه ترې وکړه اجتماع د مسلمانانو غونډه خیرونه پکې لوی لوی علما را دعوت شي مشران علما سپینګیري علما ځوانان علما یو عالم په یو موضوع خبره وکړي انسان ته خیر میلاو شي بل ته بل په دې پسې ګرځېده پکاري تګ ورپسې پکاري په هغه ورځې کارونه مخکې رستو کولی الله اکبر رسول الله علیه السلام فرمایي ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله کله چې مسلمانان د الله په یو کور کې راجمع شي یتلون کتاب الله ویتدارسونه فیما بینهم د الله کتاب لولي درس شروع دی ترجمه ده ختم دی دستاربندي ده دې راغونډو خلکو ته الله څلور نعمتونه ورکوي الا نزلت علیهم السکینه الله دې خلکو ته په زړه کې خوشحالي ورچي غمونه ختم ټینشن ختم لانجې ختم د جمعتونه دا مجلسونه دا ټینشن فری ځایونه دي دلته به دې غمونه ختم شي دلته به دې سوچونه ختم شي دلته دا ګوتې خوړل دا ختم شي الله په زړه کې یو بهار پیدا کړي یو خوشحالي پیدا کړي یو راحت پیدا کړي دویم نعمت وحفتهم الملائکه ملائک د دوی نه چاپېره کښېني
ملائک دوی په خپله ګیره کې والي ملائک د عزت د وجې نه د دوی نه شاته ناست دریم وذکرهم الله فی من عنده الله د دې انسانانو ذکر کوي تذکره کوي یاد کوي د ملائکو سره الله جبریل امین ته وایي میکائیل ته وایي اسرافیل ته وایي ملک الموت ته وایي بل ته وایي مقربینو ته وایي ملائکو ته وایي کرامن کاتبینو ته وایي چې یا ملائکو په فلانکي جومات کې فلانکي د فلانکي زوی ناست په فلانکي مسجد کې فلانکي د فلانکي زوی ناست څلورم نعمت الله اکبر د اجتماعاتو پسې ګرځه خو صحیح میاشت کې چېرته یو پروګرام کال کې یو پروګرام مزل ورپسې وکړه څلورم نعمت د پاسېدلو نه مخکې اجتماع به نه ختمه دعا به نه شوي الله اعلان وکړي چې یا ناستو بندګانو د پاسېدلو نه مخکې ما ټولو بخلې مغفورا لهم تاسو ته مغفرت وشي